ګرځولې کی حاضرو خبرې مالک څنګه عرض وکړو چې خبرې ډېرې زیاتې په دې جمعه باندې چې انسان یې وکړي او لازم هم ده چې وکړي خو یو زما دا مسله مقصد وه دویم نمبر مسله چې ما کومه مقصد د نن په لنډو الفاظو کې هغه ده چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول او په هغې په ورځ باندې عبادات کول او په دغې عرفې په ورځ باندې ذکر اذکار او تلاوت کول د خدای پاک په جناب کې مختلفو صورتونو کې عبادات پیش کول دا د خوش قسمت خلکو کار دی یاد ساتئ عرفې ورځ څه ته وایي هغه ورځ چې کومه ورځ د اختر د غټ اختر د ورځې نه یو ورځ وړاندې وي دا د عرفې ورځ ده که د مونږ چهارشنبې په ورځ اختر دی مونږ دپاره عرفې ورځ د منګل ورځ ده او که سعودي عرب کې د اختر ورځ د منګل په ورځ باندې ده د هغوی دپاره عرفې ورځ د پیر ورځ ده یاد ساتئ عرفې ورځ هغه ورځې ته وایي چې د غټ اختر د ورځې نه وړاندې ورځ چې کومه وي دا د عرفې ورځ ده په دې کې شک و شبهات مه کوئ چې هغه یو ځان لا قابل وضاحت خبره ده خو موږ دپاره عرفې ورځ چې ده دا په دې کال باندې دا د منګل ورځ ده دا هغه پاکه ورځ ده چې کومه پاکه ورځ باندې حدیث پاک کې راځي ترمذی شریف حدیث پاک دی حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت دپاره دعاګانې کولې او بخښنې دپاره دعاګانې کولې او دومره حد درجې دعاګانې نبی پاک د خپل امت دپاره کولې څومره د محبت والا نبی دی څومره په خپل امت باندې شفقت ساتي د عظمتونو نبی د عرفات په میدان باندې د خپل امت دپاره د بخښنې دعا غوښته خدای پاک وحی وفرمایله وی فرمایه چې ای ما حبیب لبیب د ستا ټول امت ته ما بخښنه نصیب کړه سوا د ظالم نه سوا د ظالم نه سوا د ظالم نه نبی پاک مبارک ته وحی وشوه محبوب د کل امت بخښنه مو نصیب کا خو ظالم ته زه بخښنه نه کوم نبی پاک مبارک بیا د ظالم دپاره د بخښنې دعاګانې شروع کړې ظالم دپاره بخښنې دعاګانې شروع کړې آن تر دې پورې چې نبی پاک مبارک په دغې ورځ باندې په یو داسې په دغې شپه کې هم دعاګانې فرمایلې نبی پاک مبارک د کل امت دپاره بخښنه غوښته تر دې پورې نبی پاک مبارک په یو حالت کې په دعاګانو په حالت کې په خندا شو صحابه کرام عرض کوي اے د الله حبیب دا موقع دا ځای د خندا خو نه دی دې ورځ باندې خو خلک ظاهره دا ده صحابي مقصدو خلک ژاړي رب ته فریاد کوي دا خو د خندا ورځ نه ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستاسو خندام د حکمت نه خالی نه وي نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې صحابو خندا واقعي دا د خندا موقع او محل نه دی خو خاندم په یو وجه باندې او هغه دا نبی پاک فرمایي چې زه شیطان وینم چې چغې او سورې وهي او دغه چې کوم د عرفات د میدان چې کومې خاورې دي کم ریګ دی کم ریت دی شیطان په سر باندې دوړی شیطان چغې وهي او په سر باندې دوړی نبی پاک فرمایي چې زه د شیطان په دغې حال باندې ماله خندا راغله او چغې او سورې ځکه وهي ژاړي ځکه په سر باندې ځکه خاورې شیطان دوړی چې خافه په دې باندې دی چې په دعا د مصطفی علیه السلام باندې رب ذوالجلال کل امت ته مغفرت ور نصیب کړو دا د مغفرتونو ورځ ده چې کومه ورځ د منګل ورځ به موږ ستاسو باندې را روانه دا د عرفې ورځ ده او په دغې ورځې په حوالې سره بل حدیث پاک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې چا د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوه خدای پاک به یو کال تیر شوی ګناه معاف کوي او یو کال به آینده چې کوم کال راځي خدای پاک به د آینده کال ګناهونه معاف کوي گویا د تیر شوي کال ګناه او ایڈوانس کې د یو کال ګناه صرف په یو روژه باندې معاف کیږي چې هغې ته د عرفې روژه ویلی شي ګرمي زیاته ده واقعي تنده به هم زیاته وي تکلیف به هم لږ زیات وي مصروفیات به هم لږ زیات وي خو که چېرې دې ته وکتلی شي چې که زه روژه ونیسم تږی به شم که روژه ونیسم لږ ستړی به شم
که روژه ونیسم بدن ته بل کمزوري ضعف میلاو شي که چېرې دې ته وکتلی شي او بیا د آخرت تندې ته وکتلی شي د آخرت ستړیوالي ته وکتلی شي د آخرت ستومانیات ته وکتلی شي نو بیا په دغې آخرت د تندې ختمېدو دپاره د آخرت د ستومانیا دپاره د آخرت د سختو دپاره که چېرې مونږ دغه یو ورځ ځان باندې سختي تېره کړو دغه یو ورځې سختي دا د آخرت د نجات دپاره ګرنټي ده ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عرفې په ورځ باندې چا روژه ونیوه تیر شوي یو کال ګناه به معاف شي او د الله پاک مهرباني څه عجیبه مهرباني ده تیر شوي ګناه شوې ده معاف شوه راتلونکي کال ګناه لا شوې نه ده چې خدای پاک په ایډوانس کې دغې روژې په نیولو سره معاف کوي دا د خدای پاک د مهربانۍ یو عجیبه منظر دی چې موږ ستاسو ته لګیا دی پیش کېږي نو دې وجې نه حاضرینو د عرفې په ورځ د منګل په ورځ باندې څومره حد پورې امکان دی زنانه خو یې نیسي زنانو ته دغو مسلو ډېره پته هم نه وي فضیلتونو پته هم ورته ډېره نه وي خو زنانه یې ضرور نیسي او ما ورته ټول شاپینګ د اختر والا دا په همدې ورځ باندې پرېښودی وي چې بچو له به دا کوو ځان له به دا کوو او دارنګې ګډانو پسې به وځو او اخري ورځ باندې مونږ د قربانۍ د څاروو اخیستو دپاره پرېښودی وي نو مونږ ته دا ټول کارونه آډ جوړ شي چې دا ټول کارونه د روژه باندې نه کېږي چې په خوله روژه وي دا ټول کارونه نه کېږي نو مونږ د څه نه محرومه پاتې شو مونږ محرومه د دې نه پاتې شو چې تیر شوي کال بخنم نصیب نشي او په ایډوانس کې د بخرې نه محرومه پاتې شو که چا کارونه وي نن نه اخلاص کوي سبا نه اخلاص کوي اتوار په ورځ اخلاص کوي خو لیکن د عرفې ورځې روژه او عبادت او حدیث پاک کې دا راځي نبی ترمذی ابن ماجه شریف حدیث دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د ټول نه بهترین دعا د خدای پاک په دربار کې هغه دعا ده چې د عرفې په ورځ باندې وغوښتلی شي هغه دعا چې د عرفې په ورځ باندې ستا د خالق او د مالک په لاس کې لاس دربار کې لاسونه اوچت کړل کومه دعا غواړي نبی پاک فرمایي په غونډ کال کې د ټول نه افضله دعا هغه ده چې د عرفې په ورځ باندې وغوښتلی شي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه دعا غوښتې ده او نه ما نه وړاندې کومه پیغمبرانو دعا غوښتې ده هغه دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مام دعا غوښتې ده د عرفې په ورځ باندې او پیغمبرانو چې کومه دعا د عرفې په ورځ باندې غوښتې ده هغه دا دعا غوښتې ده چې څه ده مونږ دویمه کلمه طیبه ورته وایو دغه دعا چې ده زموږ ستاسو دپاره غوښته پکار ده د الله حمد بیانول پکار دي د رب ذوالجلال خالق کائنات په دربار کې یو 2 رکعاته نفل شول ذکر شو تلاوت شو سورت اخلاص شو او په دغې ورځو شپو کې چې کوم د ذکر تلقین دی او آخري مسله اگر چې ټایم پوره دی خدا مسله چونکه واجب ده چې زه بیان کم چونکه عمل کول په واجب دي حضرینو مسله دا ده چې درېشت منځونو نه بعد د فرض منځونو نه بعد درېشت فرض منځونو نه بعد الله اکبر چې کوم تکبیرات دي دا ویل په هر مسلمان ښځه او سړي باندې واجب دي درېشت منځونو نه بعد د مفتابهي قول مطابق درېشت منځونه او په سړیو په ښځه باندې او که ځان له فرض مونځ کې او که په جمع باندې فرض مونځ کې په هر مسلمان او په ښځه په نارینه او زنانه او ځان له مونځ او په جمع مونځ باندې د مفتابهي قول مطابق درېشتو منځونو نه بعد تکبیرات تشریک ویل واجب دي او زنانه خو دغه واجب نه ټول عمر پاتې دي لکه څنګه قربانۍ نه غریبانې پاتې دي دارنګې تکبیراتو نه هم پاتې ټول عمر ته پاتې دي ځکه چې اول تکبیرات نه زده او که چا پکې زده مسلمانه ښځه ده چا پکې زده هغه یې وایي نه اهمیت پته ورته نشته د دې وجې نه ټولو خاوندانو باندې فرض دي چې دا مسله خپل کور کې بیان کوي پلارانو باندې فرض دي خپلو جینکو لورانو ته بیان کوي چې درېشتو منځونو نه بعد تکبیرات ویل دا واجب دي بیا عرض کوم ځان له مونځ وي که په جمع مونځ وي
او دارنګې کا په نارینه دي او که زنانه دي 3 منځونه کم دي. د عرفې د سحر نه شروع کیږي، د غټ اختر نه مخکې چې ما کوم عرض وکړو د دغې سحر نه شروع کیږي. یو د غټ اختر نه مخکې ورځ، یو د غټ اختر ورځ، یو د غټ اختر ورپسې ورځ، بیا ورپسې ورځ چې کومو 3 ورځو باندې قرباني کیږي 3 ورځې دا، یو د غټ اختر نه ورځ نه مخکې او یو د اختر په 4مه ورځ باندې چې کومه راځي تر مازدیګر مانځه پورې. نو 4 ورځو کې 20 منځونه شول، 5 4 20 او بیا په بله ورځ باندې تر مازدیګره پورې 3 منځونه راځي. نو 23 منځونو نه بعد تکبیرات ویل په هر مسلمان ښځه او سړي باندې واجب دي. دا د سړو نه هم ډېر پاتې دي، لکه څنګه قرباني واجب ده دارنګې دا تکبیرات هم واجب دي. د دې اهتمام ضرور کول پکار دي او د دې دپاره بهتره خبره دا ده چې انسان په جمع کې حاضر وي، که د چا نه هیر شي یو کس ته ور یاد وي او په تیزه باندې تکبیرات ووایي، امام یې ووایي او ټول مقتدیان یې ووایي. په جمع باندې اهتمام کول پکار دی. خو بیا مې انسان دی که ځان له چېرته مونځ کوي نو هم خپل منځونو نه بعد تکبیراتو اهتمام کول پکار دی. لږ په لوړ آواز باندې، لږ په تیز آواز باندې ویل پکار دی. او بیا چې انسان اختر له راځي نو اختر کې هم د راتګ او د تګ په دوران کې د تکبیراتو اهتمام کول پکار دی. نو دې د وجې نه دا مسله چې دا ډېر اهم مسله ده او په دې باندې پوره اهتمام کول پکار دی. او انشاءالله العزیز چې کوم اختر منځ دی دا به زرغونی جماعت کې په 9 بجې باندې فکس ادا کیږي. انشاءالله العزیز په 6:30 بجې باندې به تقریر شروع کیږي او فکس چې الله پاک ته منظور وي په 9 بجې باندې به جمع ودرېږي. کوم خلک حاضر دي کم غیر حاضر دي دا اطلاع خلکو ته ورسوئ. الله کریم د موږ استاسو د دغې مبارکو ایامو د مبارکو ورځو د شپو چې څومره برکات و فیوزات دي الله کریم دې موږ استاسو نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه مونږ دا حاضری دا لیدل اوریدل ویل دا په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمایه. دا کم مسئلې بیان شوي، کم فضائل بیان شول، رب کریمه په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایه. حاضر جمع کې څومره مسلمانان دي دعاګانې غوښتي، حاضر جمع دي، غایبین دي، رب کریمه د ټولو حاجتونه پوره فرمایه. سو بې اولاد دي الله کریم د صالح اولاد ورکي. مبارک ورځ دې په شوق باندې دعا وکړي. رب کریمه مونږ بخنه نصیب فرمایه. رب کریمه مونږ خپل کامل رضا نصیب فرمایه. رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي. رب کریمه حاجتمندو حاجتونه پوره کړي. د بېوسو خلکو یا الله پاک وس او طاقت نصیب کړي. بېروزګاره ته حلال روزګار ور نصیب کړي. بیماران ته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي. د کرونا وبا رب کریمه د مبارک ورځ شپې د ستا رحمتونو نزول کېږي. رب کریمه د کرونا وبا ختمه او فرمایي، د کل عالم او د کل دنیا نه ختمه او فرمایي. رب کریمه څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې، د چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کې، د چا روزګار بند روزګار ترقی نصیب کې، د چا روزګار نشته حلال روزګار نصیب کې. رب کریمه مونږ په حال باندې رحم فرمایي. رب کریمه مونږ د دواړو جهانو عزتونه نصیب کې، د بېعزتۍ ورځې نه، د پښیمانۍ ورځې نه، د بېغیرتۍ ورځې نه. رب کریمه مونږ امن او امان نصیب فرمایي. دعا وشي رب کریمه مونږ څومره وفات شوي خلق دي حقداران دي رب کریمه د ټولو مغفرت نصیب فرمایي. زمونږ د والدینو د مشر سے مبارک رحمت الله علیه، د شهدای اهل سنت جمله د ستاسو زمونږ څومره وفات شوي مسلمانان دي رب کریمه د ټولو مغفرت نصیب فرمایي. حاضرینو په 13 ورځ باندې زما 21-22 ساله کشر اور وفات شو ایکسیډنټ کې. دعا ورته چې رب کریم مغفرت نصیب فرمائے، صغائر کبائر گناہونه معاف فرمائے. ځواني وا خدای پاک مونږ ته قضا شوی وي، گناہونه ترې نشوي، رب کریم بخنه نصیب فرمائے. رب کریم کم نیک اعمال کړي دي رب کریم خپل جناب کې قبول او مقبول فرمائے. زموږ استاد دغه دعا د ټولو مړو د پاره رب کریم قابل او مقبول فرمائے. رب کریم نور غمونو نه، دردونو نه، آفاتو نه،
بلیاتنا رب کریم د امراض وبایونه مونږ په امن او امان کې نصیب فرمای او څومره مسلمانانو د دعاګانو لراغلیو خلکو جنازې لراغلیو د ټولو حاضرینو سره سره د غایبینو ټولو شکریا ادا کوم رب کریم د ټولو مسلمانانو غمونه دردونه ختم فرمای د داسې غمونو د دردونو مونږ په امن او امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.